बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आलमुकुम बिल्लाहि। बाब दे په بیان د دې قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زه عالم یم پتا سو کې زیات د الله په ذات باندې. دې باب نه په ظاهره داسې معلومیږي چې د دې تعلق د کتاب الایمان سره نشته. په کتاب الایمان کې ذکر د مباحث ایمانیو او په دې ځای کې ذکر د زیادت د علم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. باب دې په بیان د دې قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زه عالم یم پتا سو کې زیات د الله په ذات باندې. نو په ظاهر سره د دې مناسبت د کتاب الایمان سره نه معلومیږي، ولې چې په کتاب الایمان کې ذکر د مباحث ایمانیو دی او په دې ځای کې ذکر د زیادت د علم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. بس ته بس بیا کېږي ستړی کېږي نو کله تا ګرمي کېږي بس بیا وایه داسې مه وایه. نو دا مناسب چې امام بخاری رحمه الله تعالی په کتاب العلم کې راوړی وی، ځکه چې انا اعلمکم بالله حدیث تعلق خو په ظاهر د علم سره دی. علماء کرام محدثین اعظام داغې ګڼ جوابونه کوي. یو جواب داغې دا دی چې انا اعلمکم بالله کې دا علم په معنا د ایمان سره دی. علم په معنا د ایمان دی، ځکه دا علم مستلزم د ایمان دی چې یو سړی الله پیژني، یعنی معرفت د الله جل جلاله دا سبب د دعوت دی په طرف د ایمان بالله تعالی باندې. لہذا ذکر د علم وشو مراد ترنه ایمان شو. اوس امام بخاری رحمه الله د گذشته ابواب په څیر باندې تیر شوي بابونو په څیر دلته هم خپل مدعا ثابتوي. مدعا د امام بخاری رحمه الله ترکیب د ایمان دی چې ایمان مرکب دی د اجزای ثلاثونه: تصدیق بالجنان یا تصدیق قلبی، اقرار باللسان او عمل بالجوارح یا عمل بالارکان. امام بخاری رحمه الله مسلک خو تاسو ته معلوم دی کنه. امام بخاری رحمه الله د ایمان په باره کې مسلک څه دی؟ امام بخاری فرمای داغه مسلک دا دی چې ایمان عبارت د اجزاء ثلاثونه دی: تصدیق بالجنان یعنی تصدیق قلبی، اقرار باللسان په ژبه سره اقرار، عمل بالارکان یا عمل بالجوارح یعنی عمل اجزاء داخلیه د ایمان دی اعمال. دویم مقصد د امام بخاری رحمه الله زیادت ثابت دی، ځکه دا اعلمو چې دی دا اسم تفضیل دی او په اسم تفضیل کې معنی د زیادتی، زیات علم، زیات عالم. ٹھیک شو چې اسم تفضیل شو نو دینه معلومه شوه چې د علم لپاره مراتب دي، ولې چې یو شي کې زیادتی نو هغې کې به کمی همي. ٹھیک شو د هغې به درجاتی که نه، لږ کم ډیر کم، زیات کم لږ علم ډیر علم اوسط علم. نو د اسم تفضیل نه معلومه شوه چې د علم لپاره مراتب دي، درجات دي. مرتبه اعلی لو علم، یو سړی دی لوی عالم دی، سړی دی ډیر لوی عالم دی، یو سړی دی کم عالم دی، داغه نه یو سړی دی داغه نه کم عالم دی. د اولا درجی والا او بیا د خامسی والا او بیا د ستاسو په شان علماء کرام د راتلونکي زمانې لوی لوی محدثین. ٹھیک شو نو لوی علم والا مرتبه کې فرق دی که نه، مرتبه اعلی، مرتبه اوسط او مرتبه ادنا. ٹھیک شو نو د اسم تفضیل نه معلومه شوه چې د علم لپاره مراتب دي
درجات دي یعنی علم زو مراتب دی. ٹھیک شو. نو امتی هم عالم دی خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم د امت نه زیات دی. نو معلومه شو چې د علم لپاره مراتب دي. ٹھیک شو. قرآن حکیم کې راځي قل رب زدنی علما، دعا وغواړه چې الله تعالی زما علم زیات کی. قرآن حکیم کې راځي کنه قل رب زدنی علما، دعا وغواړه چې الله زما علم زیات کی. نو دی آیت نه دا خبره معلومه شو چې دا علم زیادت قبلی د علم لپاره مراتب او درجات دي. نو چې علم په معنا د ایمان شي، مونږ وې کنه چې امام بخاری دلته علم په معنا د ایمان اخسته. نو چې علم په معنا د ایمان شي نو د ایمان لپاره مراتب شو. چې علم زو مراتب شو نو دلته علم په معنا د ایمان شو، نو ایمان زو مراتب شو. او هر زو مراتب هغه مرکب وي نو ایمان مرکب دی. او هر مرکب زو اجزا وي او هر زو اجزا زیادت و نقصان قبلی نو الایمان یزید و ینقص. دی توی فقه البخاری فی تراجمه، دا د امام بخاری فقاهت دی. امام بخاری رحم الله خپل دواړه دعوی ترکیب د ایمان او زیادت او نقص د ایمان په اعلمکم بالله سره ثابت کړي د دې قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه. ٹھیک شو. دا امام بخاری دی یو مسله راونی سی هغه پسې اون خلی بیا ان پرې دی ترسو پرې ثابت کړي نه ثابتې. ٹھیک شو. فقه البخاری فی تراجمه. ځکه علماء کرام وایي چې امام بخاری د تراجمو دا په امت باندې قرض دی. څه شی دی؟ قرض دی. قرض تر اوسه پورې چا د دې تشریح وضاحت هغه شی نه دی کړی څومره چې د دې حق دی. دا مطلب شو د کنه دا قرض. نو ځکه علماء محدثین فرمایي چې د امام بخاری ابواب ترجمه الابواب دا په امت باندې تراجم، دا په امت باندې قرض دی د امت په علماء کرامو باندې. اوس دلته سوال دی چې انا اعلمکم بالله. ګوره عبارت ته سوچ کوئ. باب قول النبی صلی الله علیه وسلم انا اعلمکم بالله وان المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ٹھیک شو. عبارت ته سوې. اوس دلته سوال دی چې انا اعلمکم بالله او ان المعرفة فعل القلب، د دې دواړو په منځ کې څه مناسبت دی؟ انا اعلمکم بالله ترجمه خو ته معلومه ده کنه. انا اعلمکم بالله چې ز عالم یم پتاسو کې، لو عالم یم پتاسو کې زیاد د الله په ذات باندې. ز عالم یم پتاسو کې زیاد د الله په ذات باندې. وان المعرفه او د معرفت چې د فعل القلب فعل د قلب دی. د دې معنا دا ده. ٹھیک شو. نو دلته سوال دی چې انا اعلمکم بالله وان المعرفه فعل القلب، چې د معرفت فعل د قلب دی. ٹھیک شو. معرفت پیژندنې ته وایي. پیژنګلو دا پیژندنه دا معرفت چې دی دا فعل د قلب دی. وایي د دې دواړو په منځ کې څه مناسبت دی؟ دا یو سوال دی. اعلمکم بالله معنا څه شی ده؟ زه په تاسو کې ښه پوهېدونکی یم د الله په ذات باندې، او معرفت فعل د قلب دی. د معرفت او د علم په منځ کې څه مناسبت دی؟ ٹھیک شو. آسانه شو خبره. یعنی په اعلمکم بالله کې علم دی او د هغې نه مخکې جمله ده وان المعرفة فعل القلب. نو د معرفت او د علم په منځ کې څه مناسبت دی؟ محدثین کرام فرمایي د هغې جوابونه کوي، ګڼ شمېر جوابونه کوي. یو جواب دا دی چې اعلمکم بالله دا علم په معنا د معرفت دی. دا علم په معنا د معرفت دی. اوبره واخله بشوال ګلاس کې اوبره واخله. چې علم په معنا د معرفت شي نو ان المعرفة فعل القلب، معرفت فعل د قلب دی. یعنی علم په معنا د معرفت دی او معرفت فعل د قلب دی. ٹھیک شو. چې علم په معنا د معرفت شي نو ان المعرفة فعل القلب، معرفت فعل د قلب دی. یعنی علم په معنا د معرفت دی او معرفت فعل د قلب شو، فعل د قلب دی. ځینې علما فرمایي چې د علم تعلق د کلیاتو سره وي. په کلیاتو باندې پوهه، کلیات
الحمدلله. ځینې علما فرمایي چې د علم تعلق د کلیاتو سره پوهه په کلیاتو دې ته سوی دې ته علم وي او چې علم په جزئیاتو وي نو هغې ته معرفت وي. یعنی پوهه د کلیاتو علم دی او پوهه د جزئیاتو دا معرفت دی. بل قول دا دی چې علم پیژندل د مرکباتو او معرفت پیژندل د سبایتو ته وي. ٹھیک شو؟ بسایتو ته بخنه واړم. قول دا دی چې علم پیژندل د مرکباتو او معرفت پیژندل د بسایتو بسیط خو پیژنې که نه، لیکن راجع قول دا دی چې دا علم په معنا د معرفت دی. امام بخاری رحم الله انا اعلمکم بالله کې علم په معنا د معرفت اخلي او وایي چې ان المعرفت فعل القلب، دا معرفت فعل قلبی دی. دې جملې پر اورلو سره امام بخاری رحم الله په کرامیه باندې رد کوي. په چا باندې؟ په کرامیه باندې. وان المعرفت فعل القلب دا جمله امام بخاری راوړه. مقصد د امام بخاری رحم الله ډیر مقاصد دي. یو مقصد د امام بخاری رحم الله، اغراض دي د امام بخاری رحم الله، فقاهت دي دلته د امام بخاری رحم الله، او یو مسله چې امام بخاری رحم الله دلته اگر رد کوي په کرامیو باندې. ځکه چې کرامیه نظریه دا وه چې ایمان فقط د اقرار باللسان نه عبارت دی. ټیک شو؟ په ژبه باندې وایه که نه چې زه مسلمان یم، بس د زړه پکې څه کار دی، د تصدیق قلبي څه ضرورت دی. بس په خوله یو سړی وایي اقرار کوي چې الله شته الله شته، د تصدیق قلبي ضرورت نشته که نه، څه ضرورت دی؟ نو امام بخاری رحم الله دوی د هغې عقیدې تردید وکړو په دې جملې سره چې ان المعرفت فعل القلب، معرفت فعل د قلب دی. نو د قلب لپاره فعل ثابت کړو، د قلب لپاره فعل ثابت. معرفت څه شی دی؟ معرفت یو فعل دی که نه. نو چې ووایي چې وان المعرفت فعل القلب، نو د قلب لپاره فعل ثابت کړو. نو اعلمکم بالله کې علم په معنا د معرفت شو، معرفت فعل قلب شو، نو ثابت شو چې د قلب هم یو فعل شته او د قلب فعل څه شی دی؟ هغه تصدیق دی. نو ایمان عبارت د تصدیق نه دی، فقط اقرار باللسان نه دی. دیتا وی فقه البخاری فی تراجمه، دا د امام بخاری فقاهت دی. امام بخاری په کرامیو باندې رد کوي. سوچ کوئ خبره ته. امام بخاری رحم الله په کرامیو باندې رد کوي. د کرامیو نظریه ته معلومه ده، د کرامیو نظریه ته معلومه ده. څه نظریه ده کرامیو؟ اقرار باللسان دی. و ایمان عبارت فقط د اقرار باللسان نه دی، د تصدیق قلبی ضرورت نشتا، د عمل بالجواری ضرورت نشتا. امام بخاری اوه وان المعرفت فعل القلب، معرفت فعل د قلب دی. معرفت څه شی دی؟ دا یو فعل دی که نه. معرفت فعل د قلب دی چې کله د قلب لپاره فعل ثابت کړو. مطلب د امام بخاری رحم الله دی دا دی چې د قلب هم یو فعل شته، چې کله د قلب لپاره فعل ثابت کړو. نو اعلمکم بالله کې علم په معنا د معرفت شو. علم په معنا هلته موږ د معرفت اخیستی و که نه. نو معرفت فعل قلب شو، نو ثابت شو چې د قلب هم یو فعل شته او د قلب فعل څه شی دی؟ هغه تصدیق دی. نو ایمان عبارت د تصدیق نه دی، فقط اقرار باللسان نه دی. دا د امام بخاری رحم الله په کرامیو باندې ردو. یو بله خبره، امام بخاری رحم الله باندې دا سوالو چې انا اعلمکم بالله دا مناسبت نه خوري د کتاب الایمان سره. ولی چې په کتاب الایمان کې خو مباحث امور ایمانیه ذکر کیږي او تا انا اعلمکم بالله باب د قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د باب ابتدا وکړه او انا اعلمکم کې د علم زیادت ذکر شوی دی او دا خو مناسبت د کتاب العلم سره خوري. نو تا ولې دروړو دلته؟ نو یو خداغي جواب مونږه کړو. څنګه جوابو؟ یو جواب شوی چې دا علم په معنا د ایمان دی. نو ځکه په کتاب الایمان کې دا حدیث راوړو چې انا اعلمکم بالله دا علم په معنا د څه شي دی؟ دا علم په معنا د ایمان دی. او چې علم په معنا د ایمان شو نو دلته په امام بخاری رحم الله باندې هغه اعتراض ختم شو چې انا اعلمکم بالله. دا خو تا باب شروع کړو په قول د
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې زیات عالم يم پتا سو کې د الله په ذات باندې نو دې کې خو زیادت د علم بیان شوه دی تاول دا په کتاب الایمان کې راوړو پکار خدا او چې دا په کتاب العلم کې راوړې وي نو امام بخاری رحم الله باندې اعتراض ختم شو ولی ختم شو زکه ختم شو په امام بخاری رحم الله باندې اعتراض چې امام بخاری رحم الله باندې اس باندې امام بخاری رحم الله دنا علم په معنا د ایمان اخلي چې علم په معنا د ایمان شو په کتاب الایمان کې راغی خبره ختمه شو ٹھیک شو دویم جواب دلته امام بخاری دا خبره ډیره مشکله ده سوچ کا غور کا دلته امام بخاری رحم الله استدلال په طریقه د الحاق النظیر بالنظیر کوي الحاق النظیر بالنظیر نون ضا یا را هم مثل الحاق النظیر بالنظیر کوي چې الحاق دې یو هم مثل دبل هم مثل سرا دا علم نظیر د ایمان دې او علم ذو مراتب دې نو فل ایمان ذو مراتب ځکه چې ایمان د علم نظیر شو ایمان څه شو د علم نظیر شو الحاق النظیر بالنظیر شو ٹھیک شو یعنی یو هم مثل دبل هم مثل سرا نو علم څه شو زکه چې ایمان د علم نظیر شو نو الحاق النظیر بالنظیر شو علم ذو مراتب دی مخکې مونږ ویلو کنه چې علم ذو مراتب دی ٹھیک شو لګ علم زیات علم الکا تب موقوف علی کې دا موقوفون علی نه دی ښه ځینې خلک وایي موقوفون علی موقوفون علی نه موقوف علی تب موقوف علی کې ته بخاری وې ٹھیک شو او تانه بچی دی عالم و معلم جوړیږي د معاشره تانه بلوی محدث و محدثه جوړیږي د معاشره دراتلون کې زمانی بلوی لوی محدثین تاسو ټیک شو اوس ته چې یو د اولاد درجه طالب علم دی یو د ثانیه دی مخکې سو ته وای سشه سنمونه دی رابعه خامسه صحیح شو د دې درجات طالب علمان دی یو د بخاری شریف تناسته حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای او اصول حدیث باندې پویږي په کتابت حدیث باندې او معلومات ده په تدوین حدیث باندې خبر ده په حجیت حدیث باندې خبر ده په اصول حدیث په علم حدیث روایت حدیث درایت حدیث باندې خبر ده نو په ایمان کې په علم کې مراتب شته کنه دا خو یو عام مثال ما تاسو درکړو ٹھیک شو نو علم ذو مراتب دے علم څه دی زیات علم د الله پیغمبر فرمایي الله د الله جل جلاله پیغمبر فرمایي انا اعلمکم بالله زیات علم یم پتا سو باندې پتا سو کې د الله په ذات باندې نو زیات علم قران وای ربي زدنی علما ربی زدنی علما یا اللہ ازما رب ازما په علم کې اضافه وکې زیادت وکې نو معلومه شو چې علم زیادت قبلې او چې زیادت قبلې نو هغه ذو درجات دی ذو مراتب دی نو علم ذو مراتب دی او دا علم نظیر ایمان دی نو ایمان هم ذو مراتب شو هر ذو مراتب چې دی هغه مرکب وي نو فل ایمان مرکب او هر مرکب چې دی هغه ذو اجزا دی او هر ذو اجزا چې دی زیادت او نقصان قبلې نو الایمان یزيد و ينقص بس امام بخاری رحم الله خپل مدعا ثابت کړه په دې حدیث سره امام بخاری رد په مرجئه باندې هم کوي اصل مقصد خود امام بخاری رحم الله په دور کې مرجئه د مرجئه په دور کې مرجئه د عمل اهمیت کماو مرجئه نظریه دا و چې ایمان بسیط دی ایمان مرکب نه دی ایمان فقط د تصدیق قلبی نوم دی د اقرار باللسان او د عمل بالجواری ضرورت نشتا هیڅ کله هم په هیڅ صورت کې هغوی قائل نو په ایمان کې د زیادت او د کمی بالکل قائل نو دا غي دا نظریه وا چې څنګه په حالت کفر کې طاعات مفید نه دیني کې مفید نه دا دغه سي په حالت د ایمان کې گناہ مرتکب ارتکاب د گناہ کبیره هیڅ قسم گناہ ایمان ته ضرر نه رسي دا غوي نظریه وا ٹھیک شو او د مرجئه دغه مسلکو چې ارتکاب د معصیت سره ارتکاب د معصیت سره نقصان په ایمان کې ناراضي څنګه چې په حالت کفر کې د طاعات او نفع نوي نو امام بخاری د دې حدیث نه ثابت دی چې د عمل ضرورت شتا د عمل ضرورت شتا
دا حدیث خو دا اغی دری صحابه کرامو دا سوال په جواب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې انا اعلمکم بالله چې اغوی د پیغمبر عمل کم غړلو. دا جمله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدا. مولانا صاحبہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جمله زکا دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی انا اعلمکم بالله. دا جمله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه درې صحابه کرامو د سوال په جواب کې دا چې هغوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل کم ګڼلیو. نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انا اعلمکم بالله ز زیات عالم یم پتا سو کې د الله په ذات باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغوی ته په جواب کې فرمایل انا اعلمکم بالله. نو معلومه شو چې دا علم مستلزم دا عمل دی او دا عمل چې دی دا مستلزم ثمره او جنت دی. علم څه شی دی؟ دا علم مستلزم دا عمل دی چې زیات عالمي دا الله په ذات باندې. نو چې زیات عالم شو دا الله په ذات باندې نو زیات به عمل کوي. ٹھیک شو. او چې هغه به عمل کوي کنه کوم عمل بس وخت کې کېږي څومره به کېږي. ٹھیک شو. هغه ته پته یې کنه هغه عالم دی کنه. او عمل چې دا مستلزم د ثمره او د جنت دی اصل لغونه دی. ٹھیک شو. څه شي دی دا عمل چې دی دا عمل لغونه دی. دا عمل چې دی د دې یو ثمره شته او ثمره جنت دی. هغه درجات دی په جنت کې. ٹھیک شو. دا حدیث جلد ثانی کې امام بخاری رحمه الله الترغیب فی النکاح کې راوړی دی. ما تاسو جلد ثانی راغوښتی دی خو دلته مخکې زموږ سبقونه دي دې وخت نه ما زه رڼو منه درته ښه بیا وګورئ هلته ترغیب فی النکاح کې راځي. دا انس رضی عنه نه روایت دی. علی رضی عنه عبدالله بن عمر بن عاص دا د عمر بن عاص بچیو صحابي دی. پلارم صحابي دی او زویم صحابي دی. عثمان بن مزعون دا هغه صحابي دی چې په مدینه منوره کې مهاجرونو کې اول کال باندې د هجرت په اول کال باندې اولنی کس چې وفات شوی دی په مدینه منوره کې هغه عثمان بن مزعون. او د دې قبر اوس هم شته په جنت البقیع کې جنگلې ورنه راتاو دي. بل د یو صحابي د قبر معلومات نه کېږي. ٹھیک شو. صرف د عثمان بن مزعون د قبر معلومه الله جل جلاله پتا سو باندې وګوري. سر ازما بیا جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. یو ډله و د دریو کسانو هغه لاړ په طرف د کورونو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو طرف ته ورغلل. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو طرف ته ورغله. هغوی نه پوښتنه وکوله یسألون عن عبادت النبي صلی الله علیه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها. کله چې هغوی ته پته ولګېده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عبادت په باره کې نو هغوی قلیل وګاڼه هغه عبادت کم وګاڼه. فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نو دوی وویل چې موږ د نبي سره څه مقابله ده بېشکه د هغه خو ګناهونه بخلی شوي دي که هغه مخکیني دي او که وروستني دي هغه خو د الله طرف نه هغه ته مغفرت شوی دی. ټیک شو. نو قال احدهم یو د دوی نه ووی اما انا فإني أصلي الليل ابدا زبا مشه د شپې مونځ کومه زب کله مودنه شمه. وقال آخر دویم انا اصوم الدار زب ټول عمر روزې ساتما ولا افطر کله به افطارونه کما. وقال آخر ادرم ول انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. درم ویل زبا د خزونه ډډې د شم د خزونه به جدا شم کله به وادونه کما. فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم الیهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغی دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل انتم الذین قلتم کذا وکذا. اے خلکو تاسو اے درې کسانو تاسو دغه خبره کړې ده تاسو داسې خبره کوئ. اما والله انی لا اخشاکم لله واتقاکم له. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرض زیات پتا سو کې دا الله نه یریګما او زیات پتا سو کې چې دې پرهیزګار ما. ٹھیک شو. لکنی اصوم زروجهم ساتم و افطر ز افطار کوم او صلی او زمونزم کوم تهجدم کوم د شپې او ارقد او ز آرامم کوم و اتزوج النساء
او زه خو چې د ښځو سره نکاح هم کوما فمن رغب عن سنتي فلیس مني چا چې زما د سنت نه اعراض وکړو هغه زما د امت نه نه دی. لکه دا حدیث تاسو اورېدلی په بل کې راځي النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي نکاح زما سنت دی چا چې زما د سنت نه اعراض وکړو هغه زما د امت نه نه دی. نو دا حدیث دی اوږد حدیث دی. دلته امام بخاری رحم الله په اختصار سره دا حدیث راوړی دی لپاره د خپل مدعی ثابتولو ضرورت ولته بس دومره راوړو دا حدیث. دا حدیث چې دی اصل کې دغه حدیث دی په کتاب په جلد ثانی کې راځي په بخاری شریف کې ترغیب فی النکاح کې دا حدیث ما تاسو ته وې ټیک شو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره کړې و د هغو صحابه کرامو چې هغوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام تقالوا د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمل مبارک کې کم ګڼلی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغوی په جواب کې وفرمیل انا اعلمکم بالله زه په تاسو کې زیات عالم یم د الله په ذات باندې. ټیک شو. مخکې دی لقول الله تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم اصل کې دا آیت لا یؤاخذکم الله مؤاخذه نه کوي ستاسو باللغو فی ایمانکم په هغو قسمونو سره چې هغه ستاسو دي یعنی په لغو سره دي. لکه عادتا یو سړی والله 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 صحیح شو عادت دی د سړي ولکن یؤاخذکم لکن الله مؤاخذه کوي ستاسو بما په هغه قسمونو سره کسبت قلوب چې کسب کړي وي ستاسو زړونو عمدن قصدن قسمونه. ٹھیک شو. نو الله تعالی لقول الله تعالی ولکن یؤاخذکم دین مخکی امام بخاری وی وان المعرفه فعل القلب چې معرفت چې دا څه شی دی دا فعل د قلب دی. معرفت یعنی قلب لا پاره فعل ثابت ک داو کړه امام بخاری رحم الله تعالی. اوس دلیل لوړي د قران حکیم نه لقول الله تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم د تفقات د امام بخاری وی الله نسی تاسو په هغه قسمونو سره چې کسب کړي وي تاسو زړونو. ٹھیک شو. الله نسی تاسو په هغه قسمونو سره چې کسب کړي وي تاسو زړونو. اوس دلته بیا یو اشکال دی چې باس په ایمانیاتو کې شروع دی او امام بخاری رحم الله انداز استدلال د امام بخاری رحم الله استدلال د ایمانیاتو نه وشو. یو ایمان دی کنه حمزه په فتحې سره ایمان څه ته وایي د یمین جمع ده قسمونو ته وایي او ایمان ته وایي. نو بحث د ایمانیاتو دی په کسرې سره حمزه ایمانیاتو نه دی بحث په کتاب الایمان کې شروع وي او امام بخاری استدلال د ایمانیاتو نه کوي ایمان نه کوي د قسمونو نه کوي. دا څنګه چللی ایمان د یمین جمع ده قسم یعنی قسمونه. نو د دې آیت راوړلو نه داسې معلومیږي چې دعوا او دلیل کې څه مناسبت نشته ځکه چې دعوا څه شي کوي امام بخاری او دلیل د ایمانیاتو راوړي د قسمونو راوړي باس په ایمانیاتو کې شروع دی. د دې اشکال حل او جواب دا دی چې استدلال د ایمانیاتو نه ځکه وکړو چې ایمان په دوه قسم دي. یو هغه یمین چې د ژبې نه صادریږي قسم د قلب نه عادتن یو سړی وی لکه د عربو چې عادت نن سبا هم د عربو عادت دی والله والله لکه ته والله تا ته کور ته څوک راشي که نه ټیک شو اختر دی اوس به اختر کې ته غوښې خورې غټ اختر به راشي بیا به ستا سره د ماما د کورنۍ به څوک ناستي تا سره خپل ملګري ناستي بیا به ته ورته وایې چې یاره ما خو غوښه پخ کړې والله چې داسې ښایسته غوښه وه والله چې داسې خوندې و والله چې بیا هم داسې حلاله کړه والله چې داسې هم سرمن ونه وباس نو والله 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 اوس دا د عادتن لغوي قسمونه دي د دې څه اعتبار نشته. هغه چې ستا د زړه کسب کړي ټیک شو. نو قسم په دوه قسمه دی. یو هغه یمین دی چې د ژبې نه صادریږي خو کسب د قلب نه نه عادتن ولكن لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. الله جل جلاله فرمای لا يؤاخذكم الله مؤاخذه نه کوي ستاسو په لغو قسمونو سره. نه دغه قسمونو لرسه اعتبار نشتا. اعتبار دا هغو قسمونو هغو ایمانیاتو دی چې کسب کړي وي زړونو ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اعتبار کوم قسمونو لره دی چې اراده مصممه عزم تا کړي قصدن تا قسم کړو
کسب کړي د زړه نه تا قسم کړي عادتن ستا لغوي قسم نه ستا په ژبه نه صادري ٹھیک شو لکه عادتن چې د سړي په ژبه باندې صادر شي دغه شان کوم ایمان چې فقط د ژبې نه پوروي. اوس د امام بخاري فقاهت انداز استدلال ته سوچ کوئ په توجه سره. دغه شان کوم ایمان چې فقط د ژبې پوری وي ایمان په کسرې سره ایمان حمزه په کسرې سره دغه شان کوم ایمان چې فقط د ژبې پوری وي او د زړه نه تصدیق قلبي نه نو دغه ایمان لره اعتبار نشتا لکه هغه ایمان هغه قسمونه حمزه په اوس په فتح سره لکه هغه ایمان هغه قسمونه چې د هغې تلفظ په زبان وي چې د هغې تلفظ شي په زبان باندې خو قصد او کسب نه وي د زړه نه نو صرف په ژبه وي هغې لره اعتبار نشتا. امام بخاری څنګه انداز استدلال لې امام بخاری رحم الله فرمایي چې هغه ایمان چې صرف په ژبه باندې یو سړی اقرار کوي او زړه نه تصدیق نه دی لره اعتبار نشته د هغه قسم غوندې د هغه ایمان غوندې د هغه یمین غوندې چې په ژبه باندې خو د زړه نه څنګه چې هغې ته اعتبار نشته دغسې دغه ایمان ته اعتبار نه چې کوم په ژبه باندې او کوم د زړه نه صحیح شو. دا اوس تا امام بخاری اوس دا سوال په بله طریقه باندې چې ستا په ذهن کې کینی وان المعرفة فعل القلب ولكن يؤاخذكم باس په ایمانیاتو کې دی او استدلال د ایمانیاتو نه کوي نو د دې دواړو یعنی ان المعرفة فعل القلب ولكن يؤاخذكم بما كسبت کې څه مناسبت دی یعنی وان المعرفة فعل القلب راوړو او به وایي چې قول الله تعالی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. امام بخاری رحم الله فرمایي چې معرفت فعل د قلب دی او بیا مخکې وایي چې قول الله تعالی ولكن يؤاخذكم او لكن مؤاخذه نه کوي ستاسو الله جل جلاله باللغو فی ایمانکم په لغو قسمونو ستاسو سره. دا ولې دا امام بخاری دې کې څه مناسبت دی چې هلته د ایمان خبره کوي معرفت ان المعرفة فعل القلب او مخکې باید آیت راوړي ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم د دې دواړو جملو په د دې جملې او د آیت په منځ کې څه مناسبت دی جواب دا دی چې د دې مناسبت په یو جز کې دی سوچ کوئ سوچ توجه سره د دې جواب دا دی چې د دې مناسبت په یو جز کې دی چې هغه اثبات د فعل د زړه ته اثبات د فعل د زړه ته امام بخاری دا ثابت دی چې زړه هم فعل کوي د زړه هم فعل شته. امام بخاری د دې جملې نه چې ان المعرفة فعل القلب دعوه کوي چې د زړه لپاره فعل شته نو امام بخاری د خپل دعوی او توثیق او اثبات لپاره دا آیت راوړو ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم او ثابت کړه چې زړه لپاره فعل ثابت دی یعنی زړه فعل کوي زړه فاعل دی. ٹھیک شو ولکن یؤاخذکم الله مؤاخذه کوي ستاسو په هغو قسمونو چې کسب کړي دي ستاسو زړونو نو دا کسب چې دی دا فعل دی لپاره د زړه شو څنګه دی قرآن کې الله وایي کنه دا آیت تو ګوره ولکن یؤاخذکم لیکن مؤاخذه کوي الله ستاسو بما په هغو قسمونو سره کسبت چې کسب کړي وي دا کسب څه شي خدا فعل شو قلوبکم د څه لپاره د ستاسو زړونو لپاره د زړه لپاره دا فعل شو دا کسب. امام بخاری دعوه دا چې معرفت چې دی دا قلب لپاره فعل دی یعنی امام بخاری دا ثابت دی چې قلب لپاره فعل شته دی قلب لپاره څه شي شته دی فعل شته دی دا قلب لپاره یعنی قلب فاعل جوړېدلی شي قلب فاعل دی قلب فاعل دی. نو امام بخاری پدی آیت سره ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم ثابت کړه چې قلب لپاره فعل شته د خپل دعوی توثیق او د خپل دعوی اثبات وکړه دا د امام بخاری فقاهت ته ها. اوس دلته بیا سوال پیدا شو چې فعل د زړه څه شی دی فعل د زړه څه شی دی سوال دلته پیدا شو چې فعل د زړه دلته څه شی دی په دې موضوع کې فعل د زړه څه شی دی. جواب دا دی چې د زړه فعل معرفت دی اولی د زړه لپاره فعل ثابت کړو اولی د زړه لپاره ثابت کړو فعل ثابت کړو او بیا فعل د قلب ثابت کړو چې هغه معرفت دی. اولی د زړه لپاره فعل ثابت کړو چې هلکه زړه لپاره فعل شته زړه فعل کوي زړه فاعل دی او د هغه نه پسې بیا چې معرفت ثابت کړو د زړه لپاره چې هغه فعل د زړه دی فعل د قلب دی.
اوس خو دلته څنګه ما تاسو چې دا حدیث مختصر دی او د دې حدیث هغه درې صحابه کرامو هغوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمل په نسبت د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام کم ګڼلی و. د هغوی په ذهن کې دا خبر وه چې نبی خو پیغمبر دی به خوب نه کوي ټوله شپه عبادتونه به کوي تاریکي دنیا به خپلې بیبیانو ته به اډو ګوري هم نه. نو په نسبت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا عمل کم ګڼلی و په نسبت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا عمل کم ګڼلی و چې کله بیبیانو هغوی ته وویل نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیانو ته ورغلي وو که نه هغوی چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمل ورته بیان کړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو دا شی عمل کوي دا شی کوي چې کله ورته پته ولګېده نو تقالوا نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمل کم وګاڼه او دوی ویل د مونږ د نبي سره څه مقابله ده ټیک شوه مونږ خو به اوس عمل زیات کوو. نو بشان د نبی سره چې کوم عمل مناسب دوی په خپل ذهن کې غاڼه د دوی مطلب دا و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به ټوله شپه عبادتونه کوي خوب به نه کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام به ټول عمر روژې ساتي افطار به نه کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام به خپلو بیبیانو مبارکو ته اډو ګوري هم نه ټیک شو د دوی په ذهن کې دا خبره وه. اوس دلته یو خبره ذهن کې کېنه وه یو مهمه نکته او قاعده ده کله به چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې امرین جمع شو دوه کارونه دوه معاملې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغې دوو کارونو کې اسهل خوښولو چې کم به اسانو لپاره د دې چې په امت باندې شاق نشي د امت لپاره سهولت خوښو نبی علیه الصلاۃ والسلام به د ځان لپاره اعمال اشد غوره کول نبی علیه الصلاۃ والسلام به روژه کې مثال کولو صحابه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیدو هغوی هم مثال شروع کړو مثال خو پیژنې که نه نبی علیه الصلاۃ والسلام به روژه ونیوله او بیا به د ماښام افطار نه کو او د شپې به هم دقه شی روژه وه او څو ورځې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام دقه شی وصال کو. لکه راواړوئ کتاب الصوم بیا به وایي چې موږ ته سبق نه ښیي کتاب الصوم راواړوئ زر کوئ شابه شي چې وخت نشته مخکې سبق دی 350 صفحه راواړوئ ډایرک راواوخته ښه دا وګوره ستاسو کرامت ته بیا څه وایي چې موږ کرامت نه منو راواړوئ 350 صفحه راواړوئ بلکې 355 راواړوئ 355 صفحه راواړوئ اوله لکیره دویمه لکیره درېمه څلورمه وګورئ انا عائشة ام المؤمنین عائشہ ام المؤمنین نے روایت ته قالت نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام من کړي وانی لوسره د وصال نه رحمت لهم زکه پدی باندې د شفقت لپاره رحمت لپاره نرمۍ لپاره فقالوا نصابوا وتقول انك تواصل تخو وصال کوي چې ته وصال کې دات سکے ٹھیک شو یا د الله رسول ته خو وصال کې هم منع کوي. قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمل انی لست کهیئتکم زستاسو بشان باندې نه ما انی یطعمنی ربی زما رب چې دې ما باندې خوري و یسقینی او ماتا اوبرا کوي زما تند ماته زما لوګ ماته ٹھیک شو بس ته اوس بل سبق ترازه د دې خپل باب کې الته دې باندې خپل باس کو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ دې د امت لپاره اسهل کار خوخولو چې کما عملو کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اعمالو کې به چې کما عمل کې اسانتیاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هغه خوخولو ټیک شو چې دا په امت باندې شاق نشي ټیک شو او چې کم به اشد و هغه به ځان ته خوخولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخپل وصال کولو پروژه کې پروژو کې به وصال کولو ماخام به افطاری نه کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې سو ورځې به دغه سه پناره باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله صحابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو صحابوم دا عمل شروع کړو افطار به نه کو ام المؤمنین فرماینا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الوصال رحمت لهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی منع کړل په وجه د دې چې په دوی باندې نرمي او شفقت او رحمت لپاره ولي رحمت للعالمین دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقالوا انك تواصل صحابو تو فرمله اے د الله رسول د ته چې وصال کوي قال انی لسقایتکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض خستاسو بشان نعما انی یطعمنی ربی ویسقینی بشک از معرض مات طعام را کوي بشک از معرض چې هغه مات سشرا کوي هغه ما تند ماته
په بل روایت کې راځي انی ابیت لی مطعمون یطعمنی وساقنی یسقنی. پام دی کتاب کې کتاب الصوم کې دی پسی روایتو کې راځي انی ابیت لی مطعمون یطعمنی وساقنی یسقنی. شپیز مالا پارا یو خوراک را کون گئی چی اغماتا خوراک را کئی یو اوبرا کون گئی چی اغماتا اوبرا کئی. نبی علیہ السلام بخفل دمر عبادت کلو چی پا حدیث کی رازی کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہو. ام المومنین فرمائی ام المومنین جی زوائے منو مقصد با عائشہ خواہ ام المومنین فرمائی چی نبی علیہ السلام بدمر عبادت کو چې په حدیث کې راځي د شپې به ودرېدو تر دې پورې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به خپې مبارک یې وپړسېدلې. ټیک شو خو د امت لپاره به اسهل عمل خوښو. نبی علیه الصلاۃ والسلام به ګران عمل ځان لپاره غوره کولو امت لپاره به سہولت غوره کولو. نو دې اصحابو دا عمل د پیغمبر د شان په نسبت کم وګڼو. نبی علیه الصلاۃ والسلام پیره دوکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے انا اعلمکم باللہ زیات علم یم پتاسو کی د الله په ذات باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدی صحابو باندې ردوک. ٹھیک شو چې تاسو چې کم زین د تاسو کم سوچ دا ټیک نه دی. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث تا ګوره کان رسول الله صلی الله علیه وسلم قالت ها ام المومنین فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کله بچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر کولو اذا امرهم من الاعمال. کله بچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر کولو ثواب ہوتا. کله بچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر کولو ثواب ہوتا. امر به کولو دوی ته د اعمال نبی ما یطیقون باغ مقدار چې دوی داغي وس لرون کیو طاقت لرون کیو. قالوا ثواب صحابو سوویل قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیشک نیو مونږ پشانستا. ان الله بیشک الله جل جلاله بیشک الله جل جلاله بخنه کړي دا تعالی را هغه چې مخکې شوي دي ستا د ګناهونو نه. ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. بیشک تعالی را بیشک الله بخنه کړي دا تعالی را هغه چې مخکې شوي دي ستا د ګناهونو نه. وما تأخر هغه چې وروسته کېږي ستا د ګناهونو نه. ټیک شو. اوس دلته سوال دی چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام خو معصوم دي او دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. اگر چې بدی کې د اشاعره او د ماتوریدیو اختلاف شته خو د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام معصوم دي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله معصوم شو نو دغه جملې قد غفر لك الله څه مطلب شو. معصوم څه ته وایي چې هغه نه ګناهونه نه صادریږي که نه. نو د دې جملې قد غفر لك الله څه مطلب شو. ولې چې مغفرت خو بعد الوجود ذنب راځي. کله چې سړی نه ګناه وشي د هغې نه پس مغفرت کېږي چې انبیا کله معصوم شي. چې زمونږ دا عقیده دی چې د سنت والجماعت دا عقیده ده چې انبیا معصوم دي. چې انبیا معصوم شو نو بیا دا جمله ولې صحابه ووایي چې قد غفر لك الله. د دې جملې بیا څه مطلب دی. بیا د دې جملې څه مطلب شو. نبی معصوم دی نو د دې جملې څه مطلب شو. کېناسته ذهن کې نقطه اوس دا خزه ګران دی. ګوره دلته سوچ کوئ. ځینې محدثین وایي چې مراد د ذم نه هغه امور غیر مناسبه دي چې د نبي د شان نه خلاف وي. ځینې محدثین څه وایي چې مراد د ذنب نه هغه امور غیر مناسبه دي چې د نبي د شان نه خلاف وي. لکه عفو د منافقینو په غزوه تبوک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منافقین راتله که نبی اسلام په جماعت کې ناسو یو براتله یو بانه به تیره ولا غزوه تبوک. ٹھیک شو. ادا دریو صحابو چې کومه واقع ده چې پاتې شوي الله پې امتحان راوستو. ٹھیک شو چې هلال بن امیه دغه صحابه بګیو نو منافقین براتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو به یو بانه کوله بل بله بانه کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغوی ته عفو کړې وه.
ٹھیک شو یا لکه قیدیان د بدر داغینه فدیه واغسن الله په قران حکیم کې باغی باندې آیت راوړو او یا لکه جنازه په عبد الله بن ابی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه دا هغه امور غیر مناسبه دي چې د نبی د شان نه خلافي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځینې وایي چې د دین مراد زمنه هغه امور دي چې غیر مناسبه دي چې نبی د شان نه خلافي ٹھیک شو اوس دلته بیا سوال دی چې ما تقدم خماف او ما تاخر خلاصا دیر ندی اوس عفو قبل صدور څنګه کې دی شي ګناه لا کړي نه دا او عفو مخ کې وشوا ګورا په عبارت کې دی قد غفر لك الله ما تقدم بشک الله اجل بخلی دی تا هغه چې تام کړي دی ګناونه مخ کې ګناونه و ما تاخر او هغه چې د دین ورسته ګناونه کم کیږي نو ورسته خلاص شوی نه دي نو عفو څنګه مخ کې وشوا قبل صدور عفو څنګه وشوا قبل صدور د ګناونو عفو څنګه وشوا ګناه لا شوی نه دا عفو مخ کې وشوا یو جواب دا دی چې اثرات د مغفرت ظهور په پورز د قیامت کیږي نو پورز د قیامت په نسبت باندې بدا ټول مقدم شي ٹھیک شو ما تقدم شي بخنه غواړم ما تقدم شي یو جواب څه شه دی دانه چې مغفرت داغې نه مخکې نه کېږي مغفرت داغې نه مخکې کېږي خو اثرات د مغفرت چې ثمره ده داغې ظهور به په ورځ د قیامت کېږي نو په ورځ د قیامت به په نسبت باندې به ټول ما تقدم شي یو جواب دا دی دویم جواب اصل کې مقصود اظهار د مغفرت د ما تقدم دی ما تاخر اطرادن ذکر شوی دی اصل کې مقصود اظهار د مغفرت د ما تقدم دی اصل کې مقصد څه شی دی اظهار د مغفرت د ما تقدم دی چې کم ثواب ویلو چې قد غفر لك الله اصل مقصد دا د اول اظهار د مغفرت د ما تقدم دی و ما تاخر اطرادن ذکر شوی دی او اطراد اغه کلام ته ویلی چې یذکر مع المقصود ولا يكون مقصودا مقصود سره ذکر کیږي خو مقصود نه اطرادن دا ذکر شوی دی اصل کی ما تقدم مقصود دی خدا و ما تاخر چې دا اطرادن ذکر شوی دی او اطراد هغه کلام د ویلی چې یذکر مع المقصود ولا يكون مقصودا مقصود سره ذکر کیږي خو مقصود نه ٹھیک شو مقصود سره ذکر شي خو مقصود هغه کلام نه ا کلام اضافي صحیح شو دا هغه مقصود نه کلام اضافي کلام مقصود چې هغه څه شي ما تقدم دی او ما تاخر دا اضافي ذکر شوی دی دا اطرادن ذکر شوی دی مقصود سره ذکر شوی خدا مقصود نه دی دریم جواب د دین مراد دان دی چې واقع د زم صدور کیږي د نبی نه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه او واقع نه فکیږي د الله جل جلاله طرفنا یعنی قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك دی جملې نه وای دا مراد نه دی چې واقع د زم صدور کیږي او واقع نه فکیږي ولی چې انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خو معصوم دي مراد د دې جملې نه نفس اظهار د شان عالی دی اظهار د درجه عالیه د پیغمبر دا مراد د دین څه شه دی نفس اظهار د شان عالی دی اظهار د درجه عالیه د پیغمبر دا سلورم جواب د انور شاه کشمیر رحم الله دی انور شاه کشمیر رحم الله فرمایي یو معصیت دی یو خطیه ده یو ذنب دی معصیت ډیر شدید وی معصیت معنا په دنا فرمانه دا یو معصیت دی یو خطیئه دا یو ذنب دی معصیت ډیر شدید معصیت په معنا دنا فرمانه دا یو خطیئه دا چې دا د معصیت نه درجه کې کم دا یو خطیئه دا یو معصیت دی یو خطیئه دا او یو ذنب دی معصیت ډیر شدید وی ځکه چې په معصیت کې معنا دنا فرمانه دا یو خطیه ده چې دا د معصیت نه کم درجه کې ده د دې معنا غلطی ده او د دې دوړو نه چې کم درجه کې ده یعنی خطیه نه او د معصیت نه هغه ذنب دی چې هغه عیب تویلې شي هغه عیوب تویلې شي عیب تویلې شي معصیت او خطا نه انبیاء علیه الصلوۃ والسلام معصوم دي یعنی درې قسمه ذکر کړی دي انور شاه کشمیر رحم الله یو معصیت یو خطیه یو ذنب
انور شاه کشمیری رحم الله فرمایي چې معصیت او خطیه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام معصوم دي د دې صادر دا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه صادریږي. یعنی معصیت مطلب نه فرمانی دا او خطیه مطلب غلطی دا چې دا د معصیت پس دویم نمبر درجه کې دا او زم چې هغه د معصیت او د خطا په درجه کې نه دا خدای انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د شان سره مناسب نه دي. د نبی د شان په اعتبار سره هغه معیوب ګڼل شي. د نبی د شان سره د نبی د شان په اعتبار سره هغه معیوب ګڼل شي. ٹھیک شو. دا د انور شاه کشمیری رحم الله دی خودی باندې د قران حکیم په یو ځای باندې اعتراض راځي ان الله یغفر الذنوب جميعا چې ولی الله په قران کې فرمایي چې الله به مندل ته ذنوب چې دلته په معنا د خطیه د تمام راغلي د معصیت هم راغلي دی. نو د دې جواب دادی کچر ته مقابله د معصیت کې راشي نو بیا بورن مل ته ذنب نه هغه مرادي معصیت مرادي او کني دي کې معنا د عموم دا او چې کله عموم شي نو دي کې معنا به د عمومي دلته چې کم زم دې دینه مراد معصیت او خطیه نه دا بلکې دینه هغه امور دي چې هغه په اعتبار د شان سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معیوب ګڼل شي. ٹھیک شو. پنځم جواب زمن مراد اجتهادي خطاګانی دي هغه خطاګانی چې اجتهادي طور باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشوي هغه معاف دي. ٹھیک شو. هغه اجتهادي د خطا لفظونو کتابونو چې شروع هو د خطا لفظ استعمال کړي خو لیکن مناسب د خطا لفظ نه دی. دا لفظ خطا مناسب نه دی پدی باندې ځان پوهیږه ځکه چې خطیه او په خطا او په معصیت کې خودل ته لفظ خطا چې دی هغه نه اصطلاح مراد نه دی. دلته نه مراد هغه اجتهادي امر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی خو باغی باندې الله جل جلاله بیا حکم را لګل چې دا عمل بیاونه کې لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عبد الله بن ابی باندې جنازه وکړه الله جل جلاله په قران حکیم کې آیت راوړو سایت راوړو ولا تصلي على احد منهم مات ولا تصلي على احد منهم مات. څنګه د قران حکیم کې ذکر وایي اے پیغمبر ولا تقم على قبر د دې په قبرونو باندې کلهونه درې بدی باندې بیا جنازه هونه کې الله پیغمبر خدا ویلو چې ماته اختیار را کړل شوی دی. الله ویلو الله څنګه ویلو ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اللہ پیغمبر فرمائی اے عمر ماتا اللہ اختیار را کڑے دے. اللہ فرمائی ان تستغفر لهم پدی کی اختیار دے داد نبی اجتہادو. ٹھیک شو. والله جل جلاله نست بیایت په قران حکیم کې راولګ چې بیا په منافقینو باندې جنازهونه کې ځینې وای دین مراد زمن مراد هغه دی هغه اجتهاد دی چې باغی باندې ورسره د الله طرف نه حکم راغی یا هغه اسارا د بدر دی چې فدیه اخیستې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورنا. ٹھیک شو. او شپږم جواب خسته جواب دی دا د جنید بغدادي قول له ځینې خلک وایي دا حدیث دی دا حدیث نه دی. حسنات الابرار سیئات المقربین. یو محدث دی یو عالم دی یو محدث دی یو عالم دی یو عالم دی یو خزه دی یو فاضل دی یو معلم دی محدث دا حدیث تناسه د بخاری شریف تناسه دا د دې د سترګو چې کم یو رب دی د سترګو معمولی غلط استعمال چې دی دا ډیر لوی ګناه ګڼل شي د دې د شان په مناسبت سره یو سړی دی هغه پلاس سره ګناه کوي خو لیکن هغه عالم نه دی آغا فاضل نه دی آغا محدث نه دی. اے عالمی اے محدث ته بخاری شریف تناسته خو لیکن ستا د سترګي یو رب چې د معمولی غوندي یو جلګ د سترګي معمولی یو انداز د سترګي معمولی یو انداز یو حرکت ستا د شونډو دا یو لوی ګناه ګڼل شي په مقابله د هغو ښځو کې چې هغه عالمې نه دي. ولې چې ته مقربین نه یې ولې چې ستا درجه لویه ده ته عالم یې ته محدث یې فاضل. نو حسنات الابرار سیئات المقربین وای چې حسنات الابرار نیکیان د ابرار د نیکانو خلقو د نیکو خلقو سیئات المقربین دا گناهونه شمارل شي ګڼل شي د مقربین خلقو. مقربین سوق دی هغه چې لوی لوی هغه مقرب عند الله د الله تنج دی خلق هغه سوق دی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک شو. صحابہ کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. نو حسنات الابرار سیئات المقربین اول درجه کې انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام په مقربینو کې راځي.
نو حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی د نبی د شان سره هغه شی چې هغه د نبی د شان سره مناسب نه، هغه ذنب هم نه دی، خطیه هم نه دی، معصیت هم نه دی، خود نبی د شان سره مناسب نه، نو هغه چې دی هغه ته سویل شي، هغه ته ذنب ویل شي، حقیقت چې اگر چې هغه ذنب په حقیقت کې نه دی، په حقیقت کې هغه ذنب نه، په حقیقت کې هغه ذنب نه دی، خود نبی د شان سره مناسب نه دی. ځکه چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام معصوم دي، انبیاء علیه الصلاۃ والسلام معصوم دي. د ماتوریدیو د اهل سنت والجماعت دا مسلک دی چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام معصوم دي د صغائر او د کبائر نه، نه صغیره ګناهونه صادر کیږي او نه کبیره ګناهونه صادر کیږي. دلته چې مراد دا زمنا حقیقی زم مراد نه دی، حسنات الابرار سیئات المقربین. ٹھیک شو؟ ها مخکې څنګه دی؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه شو، حتی یعرف الغضب فی وجهه، تر دې چې او پیژندل شو آثار د غصې په مخ مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې. ٹھیک شو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غصه ولې وکړه؟ سوال دی کنه چې دا غصه ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو رحمت للعالمین دی، شفیقو د مینه غټ شفیق بل نو، غټی مینی والا نو، ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه وکړه په دې موقع باندې؟ ٹھیک شو؟ نبی علیہ السلام زکه غصه شو چې دا تجاوز په عبادتو کې د حد عبادت نه، دا څه شو؟ تجاوز په عبادتو کې د حد عبادت نه. حد عبادت څه دی؟ حد عبادت عمل د نبی وو، نبی خو ټول عمر روژه نه ساتله، نبی خو خوب هم کولو، نبی خو بیبیانې هم وې. تا ته مخکې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپلې بیبیانې هم ښکلولې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو بیبیانو سره مباشرت هم کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو بیبیانو سره هم بدن خپل لګاو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو بیبیانو نه چیرې جدا شوی نه دی، چیرې داسې نه دی ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ټول عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب هم کړی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روټۍ هم خوړلې ده. یو صحابي ویلي زه به ټول عمر بیبیانو ته نږدې نه ورځم، زه به کله هم واده ونه کړم. بل صحابي ویلي زه به ټول عمر روژې ساتم. بل صحابي ویلي زه به ټوله شپه عبادت کوم، زه به خوب نه کوم. ٹھیک شو؟ نو دا څه شی دی؟ دا تجاوز په عبادت کې د حد عبادت نه. حد عبادت څه شی دی؟ هغه عمل د نبی دی. عمل د نبی څه شی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانې هم وې، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودونه هم کړي وو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به روژې هم ساتلې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به افطار هم کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خوب هم کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې عبادت او تهجد هم کول. ٹھیک شو؟ نو دا تجاوز په عبادتو کې د حد عبادت نه، نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه شو. دویم جواب دلته کې دا بس لاړ شه. دویم جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام به امت ته اسهل عمل خوولو. مخکې ما تاسو ته ویل کنه مثالونه مې درکړه، د روژې مثال نبی علیہ السلام به وصال کولو، خو صحابه منع کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو بل حدیث کې راځي، هغه ما تاسو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایي و ایکم مثلی. یو صحابي ورته وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، فقال رجل من المسلمین، وای د صحابهونو یو کس وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې د الله رسوله دا ته چې وصال کوي، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي و ایکم مثلی، څوک دې پتا سو کې ما په شان باندې وقت دې خبره ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بزان ته اشد عمل خوولو، تر دې پورې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د شپې عبادت کولو، خپې مبارک به وپړسېدی، خو ملته به اسهل عمل خوولو. نو دوی ځان ته اشد عمل خوښ کړو، نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوسه شو. ٹھیک شو؟ دریم جواب نبی زکه غوسه شو چې هغوی د نبی عمل کم ګڼلی و، هغوی ویلي و چې مونږ به ځکه ډېر عبادت کوو چې مونږ وبخلی شو. په کم عبادت سړی نه بخلی کېږي، په لږ عبادت سړی نه بخلی کېږي. که د الله نبی عبادت لږ کوي، کم کوي، هغه خو اسی هم الله بخلی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خبره باندې غوسه شو. صحیح شو؟ ها بېشک هغه ډېر پرهیزګار، بېشک هغه ډېر
پرهیزګار دی پتا سو کې څوک ان اتقاکم وعلمکم بالله او ډیر په پتا سو کې د الله په ذات باندې یعنی په اعتبار د قوت عملی ان اتقاکم په اعتبار د قوت عمل لګنا او اعلمکم بالله او په اعتبار د قوت علمی یعنی طاقت د عمل چې دی په اعتبار د طاقت د عمل پتا سو کې ډیر زیات बेशक आगा ډیر پرهیزګار پتا سو کې او ډیر په پتا سو کې نه په اعتبار د طاقت د علمي د قوت علمي قوت د علم او قوت د عمل اتقاکم کی قوت د عمل دی او عالمکم کی قوت د علم دی یعنی په اعتبار د قوت عملی او په اعتبار د قوت علمي هغه ډیر پرهیزګار پتا سو کې ډیر په پتا سو کې ډیر لوی عالم پتا سو کې د الله په ذات باندې انا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اغزیما ٹھیک شو مخ کی باب دے باب من کرے ان يعود فی الكفر كما يكره ان يلقى في النار من الايمان باب دے پر ذکر دا اغا چاچی بدگنی ان يعود واپس کے دل په کفر کی کما يكره لکه چې بدگنی چې وګرځولې شي دے په اور کی من الايمان دا خبر د ایمان نه غنی باب دے پر ذکر دا اغا چاچی بدگنی واپس کېدل په کفر کې لکه چې بدګنی چې وګرځول شي دی په اور کې من الایمان دا خبره دی د ایمان د علاماتو نه غني دا خبره دی د ایمان نه غني نو د دې ترجمه الباب نه معلومه شو چې کراهت بدګنل دا عمل د قلب دی لکه څنګه چې معرفت عمل د قلب دی د کشان کراهیت عمل د قلب دی د ترجمه الباب نه څه معلومه شو چې کراهیت بد ګڼل دا عمل د قلب دی لکه څنګه چې معرفت عمل د قلب وو مونږ ویلو کنه چې وان المعرفه فعل القلب معرفت د فعل قلب دی مخکې امام بخاری دا وکړی و دا غي لپاره بیا دلیل راوړی د قران حکیم نو ولکن واخذکم بما کسبت قلوبکم نو دې ترجمه الباب نو معلومه شو چې کراهیت بد ګڼل دا عمل د قلب دی لکه څنګه چې معرفت عمل د قلب دی د کشان کراهیت عمل د قلب دی طاعات غوره کول دا علامات ایمانیه نه دي طاعات غوره کول دا څه شي دي دا علامات ایمانیه نه دي دا رنګ د کفر نه نفرت کول دا هم علامات ایمانیه نه دي د دغه باب من کرے ها او د ما قبل باب سره سره بد دی ٹھیک شو سوال دا پیدا کیږي چې د دې باب من کرے ان يعود فی الكفر ٹھیک شو د دې باب کما یکرو ان یلقى فی النار من الایمان د دې باب او د ما قبل باب څه شه دی باب قول النبي صلی الله علیه وسلم چې تیر شو انا اعلمکم بالله وان المعرفه فی القلب دې سره د دې سره بد دی ربط سره جواب نوٹ کړئ او متوجی شه ګرانه د خبره بیا مخ کې باب کې زیادت د علم سبب او زیادت د عمل لپاره زیاد انا اعلمکم بالله ډیر زیاد لوی علم پتا سګی د الله په ذات باندې زیادت د علم سبب او زیادت د عمل لپاره او زیادت د عمل دا سبب لپاره د حصول د ثمرې د جنت لرا ولې چې امام بخاری په مرجو باندې ال ترت کړي وکنه هغه غیزینه دا خبره ثابت کړي وا استدلال د امر خبرې دی جملې نه کړي چې دا زیادت عمل دا سبب لپاره د حصول ثمرې د جنت ٹھیک شو یو سړی عمل زیات کړي نو دا بس شي عمل نه کوي نو دا چې ده د سم حصول د ثمره حصول د جنت درجات د جنت انعامونه چې دی په قیامت کې دای بدین امرون مې کده عمل کوي نو دا به سبب جوړيږي په قیامت پر ورځ د انعاماتو په جنت کې د درجاتو حصول ثمره حصول منفعت حصول د فائدو حصول د ګټو د قیامت پر ورځ باندې اوس دلته زیادت د علم نه یو علامه بد ګڼل د کفر دی اوس دلته زیادت د علم نه یو علامه چې دی زیادت د علم نه یو علامه یو سړی سره چې زیات علم شي لوی عالمینو هغه په کفر قبایح باندې خپويږي چې کفر ستوي ٹھیک شو
نو التا وانا عالمکم بلو التا زیادت دا علم او زیادت دا علم سبب زیادت دا عمل او زیادت دا عمل چی دو دا سبب حصول جنت و حصول ثمره لپارا التا زیادت دا علم چی بیان شویو نو زیادت دا علم نه یو علامه بد گنل دا کفر دی ولی چی یو سڑے لوی علم یاغت خو پتی چی کفر سشے دے دا کفر قبائی سشے دی دا کفر نقصانات سشے دی کفر ستوئی ٹھیک شو اوس دلته زیادت د علم نه یو علامه بدګنل له کفر دی عالم هغه چاته وي چې هغه ته کفر معلوم وي د کفر ټول قبای معلوم وي نو دا ربط شو کنه بس خلاص شو خبره اوس دلته سوال پیدا کیږي باس د ایمانیاتو نو او دلته باس د راغه د مکروهاتو د کفر توجه کوا اوس دلته سوال څه پیدا کیږي باس د ایمانیاتو نو او دلته باس راغې د مکروهاتو د کفر نه خبره په ایمان کې لګیا او دلته مکروهات راغلو د کفر خبره شروع شوه دا ولي جواب دا دی چې کراهیت له کفر نه دا هم علامات د ایمان نه دی کراهیت له کفر نه خوښول نفرت کول د کفر نه دام د علاماتو د ایمان نه دی ولی دا یو قاعده اوریدلې ده کنه تعرف الاشیاء باضدادها معرفت د اشیاء او معرفت د یو شی په صحیح طریقې سره د هغه د ضد نه کیږي د هغه د ضد د پیژنګلو نه کیږي ٹھیک شو معرفت د یو سیز داغي په ضد سره کیږي نو د ایمان ضد کفر دی نو چې کفر نه کرایت کوي نو دا د ایمان نه خدا مطلب معرفت د اشیاء تعرف الاشیاء بازدادها معرفت د اشیاء په صحیح طریقې سره د هغې د ضد نه کیږي چې د هغې اپوزیټ څه شی دی د هغې متضاد څه شی دی د هغې ضد څه شی دی معرفت د یو څیز په حقیقي ډول باندې د هغې په ضد سره کیږي نو د ایمان ضد څه شی دی کفر دی که نه نو چې کفر نه کرایت کوي دا ضد د ایمان دی کفر نه کرایت کوي کفر څه شی دی کفر ضد د ایمان دی کفر ضد د ایمان شو نو چې ضد د ایمان نه څوک کرایت کوي نو دا نښه د ایمان شوه نو کفر نه کرایت نښه د ایمان ده ٹھیک شو جی مخکې ستاسو حدیث دی قال ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان دا حدیث تر دغه ځای پورې الفاظ یو شی دی او مخکې الفاظ جدا جدا دي ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان درې خصلتونه دي هغه چې بچا کی نو هغه اومند حلاوت د ایمان هغه محسوس بګی حلاوت د ایمان لذت او تلذذ د ایمان خوږوالی د ایمان ثلاث خصال هلته ما خبره کړې وه مخکې حدیث کې تاسو ته ومن احب هغه څوک چې مینه کوي یو سړي سره باعث ته مینې نه وي مګر رضا د الله ومن احب نه یو پاتې شو که نه ومن كان الله ورسوله احب الیه مما سواهما او چاله پاره چې الله او دغه رسول هغه ته ډیر محبوب د مخلوقاتو د ټولو مخلوقاتونه ومن احب عبدا هغه څوک چې مینه کوي یو سړي سره باعث ته مینه وي مګر رضا د الله ومن احب عبدا هغه څوک چې مینه کوي د یو سړي سره لا یحب د مینه کوي دغه سره الا لله مګر د الله رضا لپاره باعث ته مینه نه وي مګر رضا د الله ها اور پسې ومن یکره ان یعود فی الکفر هغه سړی چې بد ګڼي چې واپس شي په کفر کې ان یعود فی الکفر هغه سړی چې بد ګڼي ان یعود چې دی واپس شي په فی الکفر په کفر کې بعد اذ انقذه الله پس لدین چې الله دې بچ ساتلیو کما یکره ان یلقا فی النار لکه چې د بدګنی چې د واچولې شي په اور کې لکه چې د بدګنی کمایا کرو لکه چې د بدګنی ایل قاف النار چې د واچولې شي په اور کې اوس د دې حدیث تشریح مونږه مخکې کړې ده باب حلاوت الایمان کې د دې تشریح تیر شوی دا خودل ته یو اعتراض پیدا کی او اعتراض ختمو او بیا به مخ ان شاء الله سبق وایو ښا
اوس دلته اعتراض دا پیدا کیږي چې امام بخاری خدا حدیث مکرر راوړو، یعنی په تکرار سره راوړو. جواب دا دی چې حدیث مکرر هغه ته وایي، وردا نقطه په ذهن کې وساته یادا، بیا بار بار برازي او بیا به زدل دال ته بیا تفصیل نه کوما. جواب دا دی چې حدیث مکرر هغه ته وایي چې پاغي کې راویان ټول یو یو پدې کې اختلاف دراویانو دی. حدیث مکرر څه ته وایي چې پاغي کې راویان ټول یو وي او پدې کې اختلاف دراویانو دی. راوړې باب حلاوت المنظر کو شابه چې مخ کې سبق پاتې ډېر سبق دی. 2 نمبر سفر راوړوا ورسته صفحه 2 نمبر سفر راوړوا اخیری لکری ته ګور باب حلاوت الایمان. حدثنا محمد بن المثنى، امام بخاری وای دا حدیث موږ ته بیان کړی محمد بن مثنى، هغه وای دا حدیث موږ ته بیان کړی عبد الوهاب الثقفي، هغه وای دا حدیث موږ ته بیان کړی د ایوب سختیانی، هغه وای دا حدیث موږ ته بیان کړی د ابي قلابه، هغه وای هغه روایت کې د انس نو هغه د نبی عليه الصلاه والسلام نه قال ثلاث من كنا في وجد حلاوت الايمان. سند دی ولیدو کنا محمد بن مثنى، هغه روایت کې د عبد الوهاب ثقفینا، هغه روایت کې د ایوب سختیارینا، هغه روایت کې د ابي قلابنا، هغه روایت کې د انس نو هغه د نبی عليه الصلاه والسلام نه وسرا خپل سبق تا بل سبق ته وسرا شا بل سبق ترازه پدې 3 نمبر صفحه ته ګورا. حدثنا سليمان بن حرب، امام بخاری دا یو بل شیخ نه چې د امام بخاری شیخ دی سليمان بن حرب نو مې دی، سليمان بن حرب بحاسره دی، سليمان بن حرب نو مې دا غن روایت گئی الته شانه ګولو محمد بن مسنانا، الته چانه ګول محمد بن مسنانا، دلته چانه روایت کی سليمان بن حربنا، محمد بن مسننا د عبد الوهاب ثقفي نے روایت کی، دلته سليمان بن حرب در شعبہ نے روایت کی، الته عبد الوهاب ثقفي د ایوب نے روایت کی، دلته شعبہ د قتاده نے روایت کی، الته عبد الوهاب ثقفي الته ایوب د ابي کے قلاب نے روایت کی، دلته قتاده د انس نے روایت کی یعنی نبی صلی الله علیه وسلم. صحیح شو. نو روات نو اختلاف دراویانو دے، اختلاف درواتو دے. حدیث مکرر آگی طویل شی چی باگی اختلاف دراویانو نہیں پدی کی اختلاف دراویانو نہیں زکا چی دے دا مکرر نہ دے. یو دا مخ کے سوچ کوا مکرر حدیث آگی توائی چی پسند کی یو پا متن کې یووي، دلته سندم بدل دی، دلته متنم بدل دی، دلته اختلاف د الفاظو دی. په سند کې میوي سند کې میونه دی او متن ته ګورا الته دی ان یکون الله ورسوله وګورا الته حدیث تا باب حلاوت الایمان ته سوچ کوا. په دروشتمه صفه باندې قال درش په تسمه صفه باندې قال ثلاث من كن في وجد حلاوت الایمان ان یکون الله ورسوله سر کې صفه تو وګورا ان یکون الله ورسوله حب الی مما سواهما. په دې حدیث کې دی من کان الله ورسوله واحب الی مما سواهما. الته ان یکون الله دلته من کان الله الته دی وان يحب المرأة الته ګور اولنی حدیث ته باب حلاوت الایمان کې درش په 8 نمبر صفه باندې سرب لکری ته ګورا وان يحب المرأة الته دی وان يحب المرأة لا يحب الا لله او دلته څه شه دی ومن احب عبدا ډیر زیات فرق دی په الفاظو کې لا يحب الا لله. الته دی وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار او دلته څه شه دی ومن يكره ان يعود في الكفر ومن دلته ومن دی ولته وان يكره دی دلته ومن دی بعد اذ انقذه الله دا بګي الفاظ زیات دي دلته كما يكره ان يلقى الته ان يقذف دی دلته ان يلقى في النار دی. لہذا با الفاظ بدل دی او سند بدل دا حدیث مقرر نه دی اعتراض ختم شو. نور به ان شاء الله مخکې وصلی الله تعالی خیر خلق مو دی ولنا صاحب